الرحیم. منګه د صراط مستقیم کورس شروع کړی و او ابتدایي بحث هم ذکر کړی مو چې صراط مستقیم څه ته وایي. لکه ما تاسو ته وایي چې صراط مستقیم یعنی برابر لار، نو موږ د الله نه دا غواړو چې الله موږ په دې برابر لار ته بوځه. لکه صراط مستقیم دا تمیات صراط مستقیم موږ ته پته ده چې قرآن حدیث دی که نه، خو مسله د څه نه پاتې ده؟ د تلو نه پاتې ده. نو دې وجې نه د الله نه موږ دا دعا کوو، زړه کې امتدا کوو هر وخت کې الله موږ په صراط مستقیم باندې بوځه. د ایمان لغوي معنی څه ده؟ پښتنو هغې اکثر ګورئ جذبات کې راځي ډېر مضبوط ایمان ساتي او مضبوطه کړی ده، لیکن په بعضې ټیم کې پوه نه شي. په اختر کې یو کس هغه ما ته وایي، ما ورته حدیث وایي چې رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي نبی علیه السلام چې اهل جنت به په جنت کې علماو ته محتاج وي. وجه به پکې دا وي کله د الله دیدار له جنتیان لاړ شي نو الله جل جلاله د خوانه چې ځینو الله خو ډېر لوی ذات دی. او مثال په طور تاسو کې یو ملګری زما خواله راشي دلته راشي بیا ځي د خپل طرف نه چې وله څه ورکې دا د غټ انسان شان دی. نو چې د انسان شان دی نو الله خو داسې ذات دی چې هغه د هر څه نه لوی دی. نو الله به ورته وایي زما نه به څه وړی تش به نه ځئ. نو هغه ماته وایي چې نه منم د ساره. ولې نه منې؟ دې وجې نه منم چې حدیث کې خو راځي چې جنتیان به قرآن کې دا راځي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، په جنت کې هر هغه څه دي چې ته یې غواړې. نو سوچ نه کوي مخکې د خبرې نه اکثر دانګي. نو ما ورته وی دغه ټیم کې ته په جنت کې نه پاګله، جنت نه راغلی د الله دیدار له بهر یې څه به د بار نه وړي او د الله څه هغه څه شته چې هماو تا لیدلي نه دي. نو ما ورته بیا اخیره کې ویل مال د ایمان څه معنی ده؟ و ایمان دقې ایمان ته وایي که نه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله ته ایمان وای. نه د ایمان معنا د یادول هر چا لازمي دي. په شرح العقائد کې علامه طبطزاني رحمه الله فرمایي ایمان فی اللغة التصدیق، ایمان په لغت کې تصدیق ته وایي اذعان حکم المخبر وقبوله، د خبر ورکوونکي خبر هغه قبلول، د خبر ورکوونکي د خبر تصدیق کول او هغه بیا قبلول. لکه محمد صلی الله علیه وسلم راغی موږ د هغه د خبر تصدیق هم وکړو چې دا رښتیا وایي چې الله یو دی، دا قرآن دی، داسې ملایک دي. خو صرف تصدیق نه چې ټیک وایي بلکې قبول هم کو. او د خبر ورکولو والا وجعله صادقا، کوم چې موږ ته خبر راکوي موږ هغه رښتونه وګڼو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رښتینی انسان دی. دا د ایمان لغوی معنی د خبر ورکولو والا، خبر دینے والے کہ خبر کا تصدیق کرنا، د خبر ورکولو والا د خبر تصدیق کول هغه قبلول. او خبر چې موږ ته څوک راکوي نبی علیہ السلام چې د الله د طرف نه موږ ته خبر راکوي هغه ته رښتینی ویل. آسان الفاظ د نبی علیہ السلام تصدیق کول د هغه پیغامونه قبلول او نبی علیہ الصلوۃ والسلام رښتینی ګڼل د دې نوم د ایمان. د ایمان اصطلاحي معنی څه ده؟ مفتي بغداد ابو السنا شهاب الدین سید محمود بن عبدالله الحسینی المانوسی رحمه الله وفات 1270 په روح المعانی کې په سورة البقره آیات نمبر 3 کې لیکي چې دا ډېر بهترین تفسیر دی. تصديق بما علم مجيء النبي به ضرورة تفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم إجمالا. کم شیزونه چې نبی علیہ السلام بطاحتاً منگ تا پیش کرلی امت باغ بدیهی منی، یعنی کم شیزونه چې نبی علیہ السلام نه بداحتاً ثابت دی دغه تمام شیزونو تصدیق کولو، چې اجمالاً دی نو اجمالاً منل، تفصیلی تفصیلی منل او اجمالی منل. چې کوم اشیاء نبی علیہ السلام راول دی هغه تمام اشیاء منل. دې ته وایي په اصطلاح کې ایمان. ایمان دو قسمونه دي، یو اجمالی دی یو تفصیلی دی. ایمان اجمالی معنی ده د یو کس د عقیده ساتل د مؤمن کېدو دپاره. طبعا یو کس د مؤمن وی چې د هغه د عقیده چې د الله ذات موجود دی، ملائکې موجود دي، جهنم موجود دی، ثواب عذاب قبر موجود دی، قیامت کې به حساب کتاب کېږي، تمام کتابونه تمام انبیاء او آسمانی کتابونه دا برحق دي وغیره نورم دي. دې ته وایي ایمان اجمالی. ایمان تفصیلی معنی د ایمان تفصیلی مطلب دا چې د بره اجمالی ایمان څه وکړي په دې باندې تفصیل چې کوم رسول الله کړلی هغه ومنلی شي، چې کوم امور بیا الله په تفصیل سره په دغې باره کې بیان کړلی چې ملائک موجود دي مثال په طور موږ ویل دا د ایمان اجمالی دی. لیکن الله وایي
چې د الله عرش په ورځ د قیامت 8 فرشتو اوچت کړی. نو د ملایکو یې څه وکړه؟ تفصیل یې وکړو. نو چې کوم امور په تفصیل څه بیان شوي هغې ته وایي ایمان تفصیلي، د دې اجمال تفصیل. لکه جنت، جهنم. جنت کې دا درجې دي، دا په تفصیل سره بیان شوي دي. جهنم کې دا عذابونه دي، دا دي. عذاب قبر په دې طریقه دی، دا فرشتې به راځي، ثواب به داسې ورکوي، د جنت نه کړکۍ به کولاو شي وغیره. جبرائیل، میکائیل، د عرش فرشتې، د دې تعداد. نو دې ته ویلی شي ایمان تفصیلي. د ایمان 2 اقسام دي، ایمان اجمالي، ایمان تفصیلي. سبا چې موږ کوم وایو هغه مسله ده د ایمان کې زیادتۍ او کمې. حدیث مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو هریره فرمایي، نبی علیه السلام او فرمایل تعلموا الفرائض والقرآن، تعلیم د علم فرائض یعنی د میراث حاصل کوي. ځکه که میراث علم یو سړي نه حاصل کړی او دته دا پته نه چې د خور کم حق دی، د رور کم حق دی، د ګاونډي یعنی د خپلوانو او یا زما په پلار زما د ترور حقوق پاتې دي، نو که دا ټول عمر تبلیغ وکړي، ټول عمر په اسلام زندگی تیره کړي، لا فائدة له، هیڅ فایده ترې ورته نشته. والقرآن، دویم نبی علیه السلام وایي دا علمي میراث، دویم قرآن حاصل کوي. علما نبی علیه السلام نه نقل دي چې که علمي میراث په یو تله کې کېښودی شي او نور تمام علوم په بله کې، دا علمي میراث وزني دی، دا ثقیل دی، درون دی، دا دومره مضبوط علم دی. نو دې نه خو دومره انسان لا حاصلول پکار دي چې د خپلوانو حقوق د میراث وپېژني. او نبی علیه السلام وایي دا 2 حاصل هم کوي. وعلم الناس، تعلیم یې ورکوي خلکو ته. قرآن تا ته نه یادېږي، لاړ شه یو لفظ په ورځ کې ووایه، طالب علم شمارېږي. لاړ شه که ته یاد نشه خواته کېنه. حدیث کې خدا راځي کن عالما، یا خو عالم شه د قرآن حدیث، او متعلما یا زده کوونکی شه. د دې وخت نه ځي. مثال یې څنګه دی؟ ابو بکر رضی الله د 38 سال په عمر کې چې نبی علیه السلام ته څه میلاو شو؟ نبوت میلاو شو. ته ووایې د په دې امت کې چې د چا د عقیده چې د ابو بکر نه غټ عالم شته، څه حکم یې دی؟ نشته. نو د 38 سال په عمر کې هغه ته د نبی علیه السلام د طرف نه علم شروع شوی دی. د 38 سال نه بعد هغه علم حاصلوي. او دا هم نه چې صرف خاص په مدرسه کې ناست و، خپله مزدوري و کوشش هم کوه. نو د علم وخت نه ځي د قرآن د زده کولو. نبی علیه السلام جمله فرمایله چې تعلموا الفرائض، تاسو ټولو ته فرایض او قرآن زده کوئ. د دې وخت د قیامت پورې نه ځي، که ته بوډا دا به ته یادې. وعلموا الناس، بیا د دې تعلیم خلکو ته ورکوئ. فإني مقبوض، زه به لاړ شم ټول عمري به تاسو ته قرآن نه یم، ټول عمري به تاسو ته یم نه. او داس کې 4 فرایض دي، مخ د خپلو حدودو پورې انزل، مټې تر سنګلو سره انزل، د سر د 4 حصې مسه کول، 3 4 خپې د پړکو سره انزل. بهتر کار دی. الله دې په دې د عمل کولو توفیق راکړي.